حضرت جریر چې دی وی دی یو ځل خپل نوکر ته وویل چې ما د پاره یو اس واخله. نوکر لاړلو بازار کې سودا وکړله، په 300 درهم باندې یو اس ور د پاره واغستلو. دې تراغللو چې سیب ماته د پاره سودا کړی دا او په 300 روپۍ باندې به استا د پاره واغستلو. حضرت جریر راغللو، اگه اس مالک ته وی چې یاره تا خو 300 روپۍ قیمت کړی دی، لیکن ما ته استا د اس چې دی نو د دې نه قیمتي ښکاري. دا د 300 روپو نه دی، دا د 300 روپو نه د زیاتو دی. که چېرې ستا خوښه وي نو 300 په ځای باندې په 400 روپو به دا زه درنه واخلم. دا ما ته د 400 روپو اس ښکاري. سړی خوشحاله شولو چې ما خو په 300 سودا کړې وه، دی اوس راته وایي چې په 400 یې درنه اخلم. هغه ویل ټیک ده. لږ ساعت تېر شو، دی بیا ورته وایي چې یاره ما خو مخکې په غور باندې دا اس نه وکتلی، لیکن اوس مې چې وکتلو نو دا خو ما ته د 400 نه هم زیات قیمت ښکاري. دا د 400 روپو اس نه دی، دا خو د 500 روپو اس دی. زه به 500 روپۍ تا ته په دې باندې درکړم. هغه ورته وایي ټیک ده. داسې کېده کېده نو 800 روپو ته یې خبره ورسوله. په 300 سودا شوي وه او دې هغې ته 800 روپۍ 800 درهم یې ورکړل او دا اس یې ترې واغستلو. هغه کوم نوکر مزدور یې و چا چې په 300 سودا کړې وه او یا چې نور کوم خلک نو هغه هم حیرانه وو چې سودا په 300 روپو شوي ده. حضرت جریر 800 روپۍ ورکړلې. دا څه وجه ده؟ تپوس یې ترې وکړلو چې تا د 300 په ځای باندې 800 روپۍ ولې ورکړلې؟ حضرت جریر ابن عبدالله وفرمایل چې ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بیعت کړی و او په دې خبره باندې مې بیعت کړی و، عهد مې کړی و کله چې ما اسلام قبلولو، او د دې خبرې عهد مې کړی و چې زه به د هر مسلمان دپاره خیرخوا به یم. نو ما چې کله دا اس وکتلو په زړه کې مې راغلل چې دې رور سره دې تاجر سره خیرخواهي پکاره ده. نو ما په طریقه باندې د دې قیمت زیات کړ.